السلام علیکم ملګرو. په دې سیټ باندې چې څنګه تاسو ته پته ولګېده چې د سعودي عرب حکومت د جنډې نه کلمه طیبه لرې کوي، ولې لرې کوي او د دې د دنیا په مسلمانانو باندې څومره اثر دی، نو هغه درته وایم. ویډیو په غور سره واورئ. 6-7 ګنټې مې په دې باندې ریسرچ وکړو، 100% درست معلومات دي. د سعودي عرب حکومت جنډه ځکه بدلوي چې د سعودي عرب د حکومت چې کوم خاص خلک وو هغه راپاڅېدل او په شورا کې درخواست جمع کړ. شورا داسې دی لکه دلته چې څنګه سپریم کورټ دی، او هغوی کې دا وویلې چې زموږ د ملک د جنډې نه دې کلمه ځکه لرې کړی شي چې د دې بېادبي اوس ډېره زیاته کېږي. کله په کچرو کې پرته، کله هلته کې چې کوم د ډانسونو شوګانې، جنکۍ نیمې لغړې نیمې پټې، هغوی په لاسو کې اړی راړی لکه څنګه چې په جشن کې خلک جنډې اړی راړی. او د سعودي عرب د حکومت د جنډې پیله دومره لویه مرتبه وه چې په ملک باندې به څنګه هم خراب حالات راغله، نو د دې جنډې به سر نه ښکته کېده، نه به دا کوزېده. لکه څنګه چې زموږ په ملک باندې څه مصیبت راشي نو په هغه ورځ یې جنډه ښکته کړي. نه د سعودي جنډې دومره احترام و چې دا به نه ښکته کېده، ولې چې په دې کلمه طیبه وه. نو اوس کلمه طیبه ته اوس ځکه خدای پاک اخلي چې تاسو ته هغوی معلوم شو، د هغوی هغه حکومت پاتې نه شو. په هغې باندې اوس سټیجونه پروګرامونه کېږي، ورو ازادۍ طرف ته روانه ده. کوم چې په سوشل میډیا باندې خلک ریسرچ کوي د هغوی د وینا مطابق کیدای شي 10 کاله پس د دوبۍ نه هم سیوا په حاشي په سعودي کې. نو ملګرو، د دې راز دا دی چې ټوله خبره مسجد اقصی طرف ته روانه ده. حاجي اوس خبره د مسجد اقصی چې مسجد اقصی د مسلمانانو اولنۍ قبله ده، او د هغې ته څنګه سازشونه جوړیږي چې یهودیان په خپل سازش کې کامیاب شي او هغه مسجد اقصی نعوذ بالله ختمه کړي. د سعودي عرب د اعلی حکام چې کوم نږدې خلک دی، هغه خلک اوس لګیا دي په ټویټر باندې او په سوشل میډیا په ذریعه باندې داسې ویډیوز او داسې پوسټونه خپروي چې په دنیا کې څومره هم مسلمانان دي چې د هغوی په ذهن کې خلل پیدا کړي. اوس څنګه پوسټونه شیر کړي او څنګه ویډیوګانې چې مسلمانان په شک کې اچوي چې یاره مسجد اقصی خو دلته کې نه وه او دې ځای کې وه، د دې خو دا ځای نه دی او دا ځای وه. نو په ذهنونو کې له خلل پیدا کوي، ولې چې د مسلمانانو تګ راتګ خو اوس مسجد اقصی ته ډېر کم دی، ولې چې پیله قبله خو هغه وه او بیا پس چې کوم دی نو خانه کعبه شوله. نو په دې وجه د مسلمانانو هلته تګ راتګ کم دی. نو دا شک ورته په ذهن کې اچوي چې یهودیانو ته په دې کې اساني پیدا شي چې مسلمانان په دې شک کې پرېوځي چې یاره او دا خو په دې ځای نه وه او دا په دې ځای باندې وه. نو دا یو ټول پلانینګ دی ملګرو. دا سیټ کې ویډیو وګورئ تاسو. انتم بقايا شعوب، كلدانيين، اشوريين، شركس، ارمن، من كل مكان. انتم عرب. اليهود اقرب لنا منكم.
نو دغه ویډیوګانې چې تاسو وکتئ یا د هغوی د ټویټر پوسټونه ملګرو دا اوس د مسلمانانو ذهنونو کې خلل پیدا کوي چې موږ ته په دې پلانینګ کې اساني راشي که بیا موږ مسجد اقصی نعوذ بالله ختمو یا غورځو چې مسلمانان په دغه شک شبه کې پراته چې یاره دا خو اصل کې دا ځای نه و هغه ځای و هغه ځای نو دوی اوس کوشش کوي چې خپل پلان کې کامیاب شي خو کله به هم یهودیان په دې کې کامیاب نشي نو ملګرو په دې ویډیو باندې ما ډېر زیات ریسرچ وکړم چې حالات څه روان دي دا حقیقي حالات دي او بله خبره ده نو ملګرو اوس چې کوم دی زموږ ځوانان په ټیک ټاک او پب جي باندې پراته دي دې خبرو ته نه اوسګارېږي چې خپل مقدس مقامات وپېژني او د دې زموږ دپاره څومره اهمیت دی اعوذ بالله که چېرې مسجد اقصی اخوا دېخوا شوه نو زموږ مسلماني لاړه دا زموږ عزت دی دا زموږ ناموس دی ټیک شو او مسجد اقصی په باره کې چې څومره معلومات دي هغه یو ویډیو په اولني کمنټ کې پرته ده هغه وګورئ او مسجد اقصی وپېژنئ که کوم خلکو ته پته نه او ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ او خپل ملګري هم په دې خبره باندې آګاه کړئ چې مسجد اقصی زموږ دپاره څومره اهمیت لري د ویډیو کتلو ډېره مننه که ویډیو مو خوښه شوي ضرور به لایک ورکوئ او کمنټ کې خپله رایه ولیکئ او ویډیو د ټولو هغه ملګرو سره شیر کړئ چاته چې پته نشته او نن سبا وخت کې د دې زیاتره خلکو ته دا پته نشته چې مسجد اقصی زموږ دپاره څومره اهمیت لري وسلام